السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ رور مې د ستاسو نوم دی الله. زمونږ نوم دی رحمدل. رحمدل خان. د کوم ځای جی؟ مونږ د کروړې دونای. د کرړې دونای. جی تا وایي چې دا دوايي ما مخکې وړه ما ته ښېګړه شوه او بیا ما دوايي پوره نه کړه او تکلیف راته بیا دی. نو تېره روژه دې ښه نیولو دې روژه کې بیا تکلیف دی. جی دا تا په تقریبا خپله خوله ته ووایه. او یو 16-17 میاشتې مخکې ما دغه دوايي ته وړوه او زما د دواړه ګردې خدای شته په هغه وخت کې ما ته ډېر زیات تکلیف و. ښه جي. او تر دې چې یو پیره ما د دې د لاسه یو قسم له وینم د خولې نه وغورځوله. خو دې دوايي سره خدای پاک زه دومره ښه کړم چې ما زما هغه دړ او هغه هر څه رانه هېر شو. نو بیا ما سوچ وکړو چې ته راځه اکسیره وباسه او حکیم صاحب ته وښیه چې یاره دا ګیټۍ ما نه وغورځېدې چېرته لاړې لکه بلکل ښه شوم. ښه جي. بیا چې ما هغه اکسیره وویسته دلته تاسو له راوړه نو تاسو چې څومره په هغې کې نو حقیقت دی چې هغه ګیټۍ یو بل نه جدا شوي او روانې شوي. ښه دا ګیټۍ ستا څومره سیز کې وي؟ دا تقریبا یو 2 ګیټۍ 18 کې وي او داسې په دې بلې ګرده کې چې دي نو هغه په 22 کې وي. 22 کې وي. او نوره شګه مګه ورسره وه لکه دواړه ګردې مې داسې وي که نه چې ما ته په دره کې ما اصل کې کار د پولې کوه په دره کې راته هلته کې یو الټراساونډ مې چې وکړو نو هغه ډاکټر صاحب ما ته وویل چې ستا د ګسې ګردې خو بلکل دا امکان نشته چې دا به دغه شي ځکه دا پړسېدل او د نه و کړی هغه زه ډېر زیات پریشانه شوم. او دا بله چې ده دا ښه ده خو په دې کې ګیټۍ موجود دي خو ما ته د ګسې ډېر زیات تکلیف و. نو کله چې ما دا دوايي استعمال کړه هغې سره زه خدای پاک ښه کړم خو د هغې نه بعد دا دوايي ما پرېښوده. دغه دی دا دوايي چې ما پرېښوده نو زه بیا تاسو ته دغه شوم چې ډاکټر صاحب الله دې روژه مې ډېره ښکله تېره کړې وه او په دې روژه کې راته دومره تکلیف زیات شوی چې ډېرې پریشاني. زه الله دې خیر کړي څه چې کوي الله پاک کوي خو دوايي خپله 40 دن جاري وساته 40 دن کې به الله رب العزت دا ګیټۍ ویلي کې وبوځي ښه او چې وتې نه نو مخه لارېږي ته ټیک شو انشاءالله دا دوايي